د زرخرید غلام ما لکه د غل د مور تل دي د کندو په شا جړلي په خپل کور کې د دې بابرکتې احتجاجي غونډې ډېرو عزتمندو شرکاو ملګرو د جماعت اسلامي شعبه ضلعي او د صوبه جاتي ملګرو د انجمن تاجران د انجمن نوجوانان ټوپي د ترانسپورټ اسوسییشن ملګرو او د ټوپي پریس کلب ملګرو په دې نننۍ غونډه کې موږ تاسو ټولو ته په داسې ایکټیو پارټیسپیشن باندې انرژي تقسیم پیش کوو او د ټوپۍ بار اسوسییشن لاره د پوره ملګرتیا باور تاسو له راکوو موږ دا خبره کوو چې دا د یو منظم سازش ته لاندې د تېرو 15 کالونو د دې وطن ولس په مختلفو مسلکونو کې په سیاسي بنیادونو باندې په مختلفو نظریاتي بنیادونو باندې تقسیم ساتل شوی دی او په دې د پاکستان په سرحدي چوکاټ کې دننه هغه استبدادي قوتونه په یو منظمه طریقه باندې د دې شلو 22 ولسو استحصال کوي او دا د هغه منظم سازش نتیجه ده چې نن په 2023 کې د پټرول قیمتونو ته وګورئ د بجلۍ قیمتونو ته وګورئ په بجلۍ بلونو کې ناروا ټیکسونو ته وګورئ د دې نه علاوه د خوراک او دوايانې او نورو څیزونو کې ناروا او ظالمانه مهنګایي ته ګرانۍ ته وګورئ دا د هغه سامراجي قوتونو د استحصال د زیاتي یو سازش دی یو تسلسل دی او موږ دې دا پیغام ورکول غواړو چې ذمہدارو حلقو اوس د پاکستان د باشعور ولسو مزید دا استبدادي نظام دا سماجي ناانصافي دا استحصال منلو ته تیار نه دي او دا مطالبه کوو چې د بجلۍ په قیمتونو کې دي 60% کمې وکړی شي دا ناروا ټیکسونه دې نه واپس واخیستې شي د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه او د خوراک او څښاک او د دوايانو قیمتونو کې دي 60% کمې وکړی شي کني هغه ورځ لري نه ده چې دا ولس به ستاسو په هغه هیډکواټرو باندې ستاسو په هغه نفوذو رهایشګاهانو باندې او په بنګلو باندې او تاسو ځان ته غټې غټې چاپیوالۍ جوړې کړي دي غټ غټ کانټاتارونه مو لګولي دي خو دا کانټاتارونه دا چاپیوالۍ او دا چوکۍ تاسو د ولس د خلاف نه شي ونې کولی ډېر ښه موږ دا خبره کوو چې دا قومي مسله ده دا د یو سیاسي جماعت یو سیاسي پارټۍ ذاتي مسله نه ده دا قومي ایشو ده نیشنل ایشو ده په دې باندې ټولو سیاسي جماعتونو ته یو متافي اتفاق پکار دی او یو بل لاسونه ورکول پکار دي او دا ولس د پاکستان د قوم په حقیقي معنو کې آزادول پکار دي الله الرحمن الرحیم دلته سرشته دلته زرشته دلته سرشته دلته زرشته دلته کان د زمرودو دلته ډېر سنگ مرمر شته خو دلته کار د سرپرستو احتیاج دی او انقلاب بس انقلاب د دې علاج دی عزتمند مسلمانان ټولو د ټولو نه مخکې زه د محترم سراج الحق صاحب پاپل باندې چې کوم نن احتجاجي هلتال دی زه په دې موقع باندې ټولو هغه تنظیمونو شکریه ادا کوم انجمن تاجران ټوپۍ شکریه ادا کوم چې هغوی په دې کې شرکت وکړو زه د لوی جرګې جرګې شکریه ادا کوم چې هغوی په هغې کې بھرپور شرکت وکړو زه د وکلاو شکریه ادا کوم چې هغوی په هغې کې شرکت وکړو او د هغه نور تنظیمونو که هغه زموږ جوانانو تنظیمونه دي که هغه زموږ سیاسي تنظیمونه دي که هغه زموږ اصلاحي تنظیمونه دي د هغو ټولو شکریه ادا کوم چې نن په ډوبۍ کې دا یو تاریخي احتجاج چې په مختصر نوټس باندې چې سلیم بھائی خبره وکړه چې ډېر تیاری ورته نو شي د هغې باوجود دلته نه تاسو دې قوم ته یو میسج ورکړو دې غریب ولس ته یو چې دنو میسج ورکړو چې موږ د دې غریب ولس سره په هر میدان کې به انشاءالله یو ځای به یو په دې وجه باندې زه دا خبره کول غواړم چې نن تاسو کتل چې نن په موږ باندې د روزانه په بنیادونو باندې کله د بجلۍ په یونټو کې په قیمتونو کې اضافه کیږي کله د پټرولو په قیمتونو کې اضافه کیږي
کله چې د ګیس په یونټو کې اضافه کیږي او کله چې په چینو او په چایو او په اوبو په غوړو کې اضافه کیږي عزتمندو اخر دا څه وجه ده موږ خصوص نقول دای واجد پاکستان قرض اخلي دا یمن نه قرض اخلي دا ورلد بانک نه قرض اخلي عزتمندو ها قرض اخ منګو نه لیدلې اخو د دې ته ملاو نشوي هغه کې خو پاکستان قوم ته سریدي ملاو نشو پاکستان غریب ولس ته سریدي ملاو نشو هغه پیسې اخو زمونږه چې ډېر غټي دي یو څو کسان دي هغه د چرته لانو په نوم باندې هغه د چانو په نوم باندې راځو پر فرانس په نوم باندې هغه یو سیاسي نمبر باندې دي هغه خلک دا پیسې اخلي دا قرض اخلي او دا قرض بیا موږ واپس کوو بیا غریب ولس په بیلونو کې واپس کوي غریب ولس پېټرول کې واپس کوي عزتمند دا ټیکسونه دا ناروا ټیکسونه دا ناروا بیلونه دا ناروا مهنګاي دا موږ نه برداشت کوو دا نه منو دې لپاره دا احتجاجي تحریک شروع شوی دی یا آغاز دی انشاءالله سراج الحق سے زربنا دا ترنے اعلان کئی اسلام آباد کے بدل ترنے اعلان کئی عزت مند منگل تیار رسیدل پکار دے عزت مندو منگل وقت رسیدل پکار دے سمرم سیاسی جماعت ردی منگل یو نوٹے کیدل پکار دی ذکر مسئلہ یو پاتائی ندا یو مسئلہ یو علاقے ندا دا دے ملک مسئلہ دا دے غریب پولیس مسئلہ دا یہ دا پارا چی سو پوڑے منگل یو شوئی دیو انشاءاللہ دکاندارانو طرف نه اعلان شو چې زر تر ضربه منګه شټر ډاون اعلان کو منګه هغه ټول خلکو سره یو وای سټیزن جماعت اسلامي یا چې د صحیح زاده هغه ټول خلکو سره ودرېږي هغه ټول تنظیمونو سره ولاړو چې څوک دې غریب ولس ته پار را پاسي د دې د حق ته پار را پاسي د دې د مسائل د حل کول د پار راسي عزتمندو نن ان شاء الله دا یو ډېر ښه مسج با د ټوپای نه بځي باوجود دې چې نور دکاندارانو سره په دې کې تعاون وکړو ان شاء الله راتلونکي وخت کې به هم تعاون وکړي د دې علاقې ټول مشرانو تاسو خاص کوما ان شاء الله لک سات پس بدل ته منګ رواني وو په صحابه کې ډېر لوی ترنا شروع ده او ډېر لوی احتجاج شروع ده جبا الته موږ ان شاء الله د جلوس په شکل کې وځو چې خلک صحابه ته تیار دي دا قرباني ده دا ان شاء الله دا نن په خپل باندې دا قرباني ده که سبالا نن چې په خپل ویتلو باندې زموږ مسله کې دا چې سبالا په بل تیولو باندې دا مسله حل کیږي لہذا کم از کم خپل تیولو ته ځان تیار ساتي موږ ان شاء الله صحابه ته وځو الته موږ احتجاج ریکارډ کوو په هغه وجه باندې د ټول ورونو ته اپیل کوم چې چا سره موټر سایکل دی چا سره رکشا ده چا سره چې دنو ګاډي دی هغه چې دغه جلوس شکل کې ان شاء الله سات بعد موږ رواني وو عزتمندو یو ځل بیا تاسو د ژوند اخلاص شکریا ادا کوم چې تاسو د غریب پولیس د پاره را پاتې دی تاسو د خپل مسلې د پاره را پاتې دی تاسو د غریب مسلې د پاره را پاتې دی تاسو دا تکلیفونه وینئ لوډ شیډینګ د وجه او دا شان د مهنګای د وجه نن چې د خودکشي کیږي غریب پولیس هغه چې د غلا اخراجات دا خرچې نشي برداشت کولای بل چې هغه ټول آمدن لزر نه او بل پېشن زره راشي هغه ټول آمدن چې هغه 15 زره نه بل په لزر راشي دا زمونږ د برداشت نه بهر ده او دې لپاره بناوتل پکاري دې لپاره قرباني کول پکاري دا قرباني تاسو تیار یې کنه یہ قربانی ته تیاری آئی انشاءاللہ ہر قسم قربانی با منگور کول دی غریب پولس لپاره واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین